اول حکم داده چې کافر اوها پزمکا خو وینه توی کا دا کپړې ته اوها دا سرونه چې دا وینه دا ملک د وینې ډک شي امیر لدا مناسب نه چې دا کارو کی حتا یدخنا فی الارض تردی چې خو وینه توی کړي شي پزمکا کې لیکن که شعر کې د الله د رضا د پر دا د قران درس د قران ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې سورۃ انفال د 65 نمبر آیات نواله تر 69 نمبر آیات پورې یعنی د 65 نمبر آیات نواله تر 69 نمبر آیات پورې په پښتو او اردو دواړو کې ترجمه ده ویډیو اخر پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي یو مسلمان لس کافر منی بر دی زکه چې مسلمان لا مؤمن نه الله همت ور کړی دی ایمانی طاقت ور کړی دی او په دې خبره کافر نه پويږي بدر کې 314 تنو او مقابله کې کافر زر تنو سل پاسا پیغمبر علی السلام ته الله فرمایي چې مسلمانانو لا د جهاد ترغیب ورکا بیان ورتاو کا چې دی پاسی او کافر سره او جنگي یو مسلمان بدلسو کافر مقابله کوي اول یو په لسو اوس یو په دو دی یو مسلمان دی په دو کافرو ضروری غالب برازي مقابله وکي د میدان نه بتختینا جنگ بدر کی او یا مشرکان مردار شو او یا قیدیان شو اوس دی قیدیانو سره سوکو واضح حکم نشتا الله سے آیت نه دی را لګلې چې دی قیدیانو سره سوکو مشاورت شو مشوره شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خیال داو چې دی او وجل شي زکه چې موږ سره ډېر زیاتې کړي دي مکی نه مسلمانان بے دخل کړي دي نبی علیہ السلام سره ډېر زیاتې ظلم کړي دي نو پکار خدا دا چې دی او وجل شي دا سرونه دی وهل شي خدا حضرت ابو بکر او د نور صحابه او دا مشوره وا چې دی و پریدو او دین و فدیه واخلو جرمانه او فدیه او دغه جرمانه او فدیه به بیا موږ له پکار شي باغی به وسله واخلو نور سامان به واخلو بیا به موږ له jihad کې پکاريږي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیال هم دغه خو الله وی تاسو لا پکار داوا چې تاسو دین هم سرونه وهلې وي کئی تاسو نا سلطنا صبرنا غالب بشید و سو باندې وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا او کوي تاسو نا سلطنا نو غالب بشي پزرو باندې د کافرونا بأنهم قوم لا يفقهون زکه چې دا داسې قوم دی چې نه پوهیږي الآن خفف الله عنكم اوس اسانتیا وکړه الله تاسو نه وعلم پوهشو علم یو ان فیکم ضعفات یقینا تاسو کی کمزورتیا راغلا نو اوس به یو مسلمان د دوو کافرو مقابله کوي چې یو مجاهدی نو هغه پوره دی محله کې چې یو مجاهد نو پوره دی چې سلطنه نو څور سره کوي الان خفف الله عنكم اس اسانتیا وکړه الله تاسو نه وعلم ان فيكم ضعفا زکه چې الله ته معلومه ده تاسو کې کمزورتیا راغله د همت ضعفا د بدن کمزورتیا او ضعفا د همت کمزورتیا فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ کوي تاسو نا سلطنا صبر کوونکی نو غالب بشي 200 باندې یو پدوا وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ او کوي تاسو نا زرتنا نو غالب بشي په 200 باندې په حکم د الله والله مع الصابرين الله خاص امداد کوونکې دې د صبر نا کو اول یو په لسو اوس یو په دو دی یو مسلمان دې په دو کافرو ضروری غالب برازي مقابله وکي د میدان نه بتختینا
ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. جنگ بدر کی او یا مشرکان مردار شو او یا قیدیان شو. اوس دی قیدیانو سره سوکو واضح حکم نشتا. الله سے آیت نه دی را لګلې چې دی قیدیانو سره سوکو. مشاورت شو، مشوره وشو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خیال داو چې دی وجل شي، ځکه چې موږ سره ډېر زیاتې کړې دي، مکی نه مسلمانان بے دخل کړي دي، نبی علیہ السلام سره ډېر زیاتې ظلم کړي دي. نو پکار خدا دا چې دی وجل شي، دا سرونه دی وهل شي. خدا حضرت ابو بکر او د نور صحابه او دا مشوره وا چې دی به پریدو او دینه به فدیه واخلو، جرمانه او فدیه. او دغه جرمانه او فدیه به بیا موږ له پکار شي، باغی به وسله واخلو، نور سامان به واخلو، بیا به موږ له جهاد کې پکاريږي. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیال هم دغه خو الله وی تاسو لا پکار داوا چې تاسو دین هم سرونه وهلې وي. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، ندی مناسب پیغمبر لرا چې شي د لرا قیدیان، حتی یثخن فی الارض، تر دې چې خطوی شي وینا پزمکه کې. اول حکم داده چې کافر اوها پزمکا خو وینا توی کا، دا کپره تی اوها دا سرونا چې دا وینا دا ملک د ویني ډک شي. ما کان لنبی، ندی پیغمبر لرا مناسب ان یکون له اسرا چې شي د لرا قیدیان، یا امیر د جهاد امیر لدا مناسب نه چې دا کارو کی. حتی یثخنا فی الارض، تردی چې خوینه توی کړی شي پزمکه کې. تریدون عرض الدنیا، غواړی تاسو سامان د دنیا. تاسو خیال دی چې فدیه واخلو، 100 روپۍ پیسې واخلو، وسله به واخلو. والله یرید الاخره، الله اراده ساتي ثواب د آخرت. دنیا سره څه کوئ، آخرت ګټه کوئ. والله عزیز حکیم، الله دې ضرور غالب حکمت والا. نو دی چې دا فدیه واغستانو ګناه وکړو؟ نه ګناه نه ده کړی، دا اجتهادي خطا وا. لولا کتاب من الله سبقا، کنوې لیکل شوی طرف د الله نه مخکې تیر شوی. لولا کتاب من الله سبق، کنوې لیکل شوی یو حکم د الله نه، سبقا پخوانا الله کدا خبره نه ولیکلې چې تاسو به اجتهاد کوئ خطا کیږئ با، کدا خبره مخکې الله نه وی لیکلې. یا که مخکې تاسو الله خبر کړی وای چې داسې به نه کوئ ګنې عذاب به راشي، خو مخکې الله نه وی خبر کړی. لولا کتاب من الله سبقا، کنوې لیکلې شوی طرف د الله نه مخکې یو خبره. لمسکم، نو خامخا رسېدلې به او تاسو ته فیما په هغه شي کې اخذتم چې واغسته تاسو. عذاب عظیم، عذاب ډېر لوی. تاسو چې کومه فدیه واغسته، که د الله طرف نه دا خبره مخکې نه لیک شوې نه وی چې تاسو به خطا کیږئ، خو سزا به الله نه درکړي. لولا کتاب من الله سبقا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کنوې لیکلی شوی د الله نه مخکې تیر شوی، نو خامخا رسېدلی به تاسو ته هغې کې چې واغست تاسو عذاب ډېر لوی. نو دغه فدیه او وسله مال چې موږ واغسته، پیسې واغستې، نو هغه حلال دي او که حرام دي. فکلوا، نو اخرئ مما د هغې مال، غنیمتم چې ګټه وکړه تاسو فدیه واغسته،
حلالا طیبا حلال او پاک دغه فدیه چې تاسو واغستا دا حلال ده پاک ده د اخره واتقوا الله يرکوي د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې دې مهربان ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي څه کوې اوس شعر کا یا خو خدای پاکه